بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو سړی خپل ښځې له طلاق ورکو. طلاق نه پس د ښځې عدت شروع شو، نو آیا دې سړي دپاره د خپل طلاق یافته ښځې د خور سره یعنی د خپل خینې سره نکاح کول جایز دي او کنه؟ صاحب د هدایي لیکلی دی و اذا طلق امرأته طلاقا بائنا او رجعيا لم يجوز له ان يتزوج باختها حتى تنقضي عدتها. درسو پورې چې یو زنانه د چا په عدت کې وي، د یو خاوند نه په عدت کې وي، نو دا زنانه د دغه خاوند په نکاح کې من وجهن داخله ده، من وجهن دا نکاح برقرار پاتې ده. ارسو پورې چې دا نکاح برقرار ده، نو د خاوند دپاره د خپل خینې سره نکاح کول جایز نه دي، ځکه دوه خویندې په یو نکاح کې جمع کول قرآن کریم د آیات نه ثابت دی، وان تجمعوا بین الاختین، دا حرام دی. دوه خویندې په نکاح کې جمع کول دا صحیح نه دي. البته کو چرته د خپل ښځې عدت پوره شو او د خاوند ورته رجوع نه وکړي په عدت کې، نو عدت پوره کېدو سره دا اجنبیه وګرځېده، نو اوس په دې صورت کې د دغه ښځې چې کومه خور وه نو هغه هم خینې پاتې نه شوه، هغه هم اجنبیه شوه، نو عدت ختمېدو نه پسې ورسره بیا نکاح جایز ده. دویم صورت دا دی، یو سړی دی د هغه ښځه وفات شوه، نو د وفات کېدو سره د سړي د طرف نه نکاح بالکل ختمه شوه، نو په دې صورت کې د سړي دپاره جایز دي چې د دغه خپلې ښځې هغه خور چې ده هغې سره اوس بالکل نکاح جایز ده، ځکه هغه یوه خور چې کومه په نکاح کې وه هغه وفات شوه، نکاح ختمه شوه، نو هغه خینې پاتې نه شوه، د دې وجې نه د اکې خور سره هم نکاح کول جایز دي. السلام.